سلامونه مرګرو. غلی په دې پاتې شوم چې لږ ساعت مخکې دغه ځای نه را روان وم، نو حالات خو هر څنګه راځي په انسان باندې. جیب کې مې پیسې نه وې د کرې، پیدل په دې لارو راوتم، نو زما په خیال چې دغه پول سره خوا کې دغلته مې ذهن کې داسې یو خبره راغله چې یاره مطلب د ټولو خلکو سره شته او ما سره نشته او فلانې او ډینګړې، لکه एकदम الله تعالی زما خیال په یو ماشوم باندې واړولو، د کومې چغې سورې چې ما تاسو سره ډسکس کړي. ډېر ماشوم خو نو ځکه لوی و، خو په کرسۍ ناست و او ظاهره ده چې خواهش یې دا و چې لکه څوک ما سره لوبې وکړي، څوک ما له څه خوراک راکړي، خو په خپو معذور و، آیا پولیو والی و که څه دغه وه. نږدې نه ځکه ورنغم، تاسو ته به لله کیمره کې دغه ماشوم ښکاري او هغه چغې به هم درته ښکاري. زړه مې پرې ډېر زیات خفه شو او یو لمحې له مې په ځان سوچ شروع کړو چې موږ څومره ناشکر خلک یو. الله تعالی موږ له څومره نعمتونه راکړي دي، دا زموږ جسم، دا زموږ ژبه، دا زموږ ګرځېدل، دا ټول نعمتونه دي، خو بیا هم موږ ناشکره یو. موږ وایو موږ سره هېڅ نشته. سکون په پیسه کې نه دی، په مال او دولت کې نه دی، سکون په دین کې دی، د الله په یاد کې دی. خو د افسوس خبره دا ده چې اول زه او بیا زما غوندې ډېر ملګري د دې خبرې نه ډېر لرې دي. نو کوشش کوئ چې هر حال کې د الله تعالی شکر ادا کوئ. ما خو تاسو ته دغه ماشوم وښولو، لکه اوس تاسو خپله سوچ وکئ، همدغه عمر کې زما بچي هم شته او ستاسو بچي به هم وي چې لکه هغوی داسې چغې وایي او څوک ورسره لوبې هم نه کوي، ایکي یوازې و، ایکي یوازې ناست و، لکه بس بار ته یې د کور نه را ویستی و. د هغې وجه دا وه چې لکه کور به هم دې چغې وایي، نو کیدای شي هغوی هم ترې تنګ شوي وي. بهرحال مور پلار نه تنګېږي، خو بیا هم کیدای شي وروڼه خویندې وي هغوی چې بار به یې وکاږو. خو دغه ایریا کې څوک هم نو هغه یو خوا بل خوا کته، ما پسې ډېر ټایمه پورې وکته، نو एकदम ما وی چې زه د کیمرې په سترګه تاسو ته دغه مناظر وښیم او دومره خبره در سره ډسکس کومه چې الله نه هر حال کې شکر ادا کول پکار دي، ځکه چې زموږ رب چې کوم دی هغه ډېر لوی ذات دی. هغه سره د امتحانونو د ازمایښونو خزانې دي او دا په هر چا باندې راتلی شي. الله دې دل هم صحت ورکړي، الله دې داسې ټولو بیمارانو له صحت ورکړي. نو دغه یو څو خبرې مې تاسو سره مې ډسکس کړي. د کلي په لار را روان یم، لږ مخکې ځو بیا تاسو سره نور ګپ شپ لګوم. جی ګرانو ملګرو، مزل مې وکړو او ډېر خوند یې مې وکړو، د لارو باندې راتېر شوم. یقینا چې د کلي دغه لارې دي ګني دي او څه خلک ګني ریبي ګاڼۍ دپاره، د ګوړې دپاره، څه خلک یې د مال حال دپاره ریبي، خو د ګاڼۍ دا سلسله لږه ښه وي، د مال حال داسې وي چې لکه بیا اکثر له ګوړه ډېره زیاته وخیږي. دا زه راورسېدم پاټلۍ ته، خاص پاټلۍ ته راورسېدم. د دې متعلق یو خبره درته وکړم چې د پاټلۍ په دې منځ کې کله تاسو روان یئ نو تاسو ته د ګاډي اواز بالکل نه راځي، لہذا دې نه اخوا کېدل پکار دي، لکه دې نه یو سایډ ته کېدل پکار دي، ریسک نه دي اخیستل پکار، لوبې ټوکې نه دي. دا یوه خبره سوچ، د دې خبرې سوچ پکار دی چې ستا یو ژوند سره د ډېرو خلکو حوصلې او د ډېرو خلکو ژوندونه تړلي وي. نو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ هر لمحه کې او د داسې قسم اکټیویټیز نه اجتناب کوئ. دا پاټلۍ ده، لکه زه دلته هم روان یم، ښه ټیک ټاک روان یم، حالانکې که دخوا دې طرف ته دغه لاره ټیک وه نو زه به بیا په هغې تلم، ځکه چې ریل نه لرې مطلب تلل پکار دي، ځکه دې کې منځ کې موږ ورته کلیوال خلک به یې پېژني، موږ ورته لرګي شپې ته وایو. دوی د هغه لرګي د شپېتې په ځای دې کې د اوسپنې شپېتې ورکړي وي، نو هغه اکثر له داسې کار وشي چې لکه ګاډۍ روان وي نو په دغه فلو کې دغه ګاډۍ
چې کوم زور پې راشي نو هغه شپې ته اوچته شي. چې دا اوچته شي اکثر له داسې کار وشي چې لکه هغه خوا کې څوک ورسره ولاړ وي نو هغه هیټ شي. نو زما په خیال چې د دغې شیزونو خیال ساتل پکار دي او داسې قسمه دغه نه لږ لرې اوسېدل پکار دي. مخکې ځو جي ټي روډ طرف ته بیا تاسو سره حال احوال شریک کړو. جی مینه والو دا پاټلی مې را کراس کا، دغه پاټلی ده، پاټلی مې را کراس کا. دا زموږ خوا ته یو ډېر لوی سکول دی، غازي سکول، هغې سره روان یم او دا شور شغرب هغه دغه سکون هم تاسو ولیدو او دا شور شغرب دا هم تاسو به اوس واومرئ وبې هم وینئ چې مطلب سړک طرف ته څومره شور دی، څومره دغه دی. خو بعضې خلک شور سره عادت وي او بعضې خلک داسې دي چې لکه هغوی د شور اوایډ کوي، د هغوی کوشش دا وي چې لکه هغوی شور اوایډ کړي، هغوی یو طرف ته په دغه کې هغوی دغه ته ایثار شي لکه سکون ته لاړ شو. دا ملګری تاسو ولیدو خفه هم شي انسان، ظاهره چې ما خو تاسو سره مخکې ډسکس کا چې ما سره نن کرایي نه وه، زه پیدل راغلم. خو داسې قسمه خلک لکه دوی ته په غوسه نه دي کتل پکار، ځکه چې کیدای شي موږ خو هر یو کس ته ګورو نو ما وایي چې لکه هر یو کس داسې نشي کېدی چې لکه هغه به دغه کوي زیاتې کوي، بلکې دا ګڼل پکار دي چې د دې په ځای به ډېره زیاته غټه مجبوري وي یا به دې بیمار وي نو ځکه دې داسې دغه کوي. دا زموږ ټول خلک د سوال نه وساتي، ځکه چې سوال ښه شی نه دی. بهرحال دا یو سړک مې کراس کړو، دویم سړک ته روان یم. انتظار چې کوم دی نو دا ښه شی دی، ځکه چې انتظار کول پکار دي. داسې په سړک باندې داسې ډایرکټ نه دي اورېدل پکار دي، یو خوا بل خوا کتل پکار دي، نو سړک بیا کراس کول پکار دي. دغه حالات دي ما تاسو سره ډسکس کړو، چکر یو وړوکي شان دې مې وویلو نو ما ویل چې تاسو ځان سره شریک کړم. مخکې ګورم که څه حالات وو خو ماحول او اکټیویټیز مې خوښ شو نو تاسو سره به ډسکس کړم. کنې تر دې دمه همدغه روا، ما له اجازت راکړئ. مننه.